او امام شافعي رحمت الله علیه دا غرای دار چې اذان افضل دی د امامت نه. دا دوانه امامان په دې کې رایدار یو خپل دلایل دي. امام شافعي رحمت الله علیه فرمایي اذان ورکول ځکه افضل دي چې اذان کوونکې هم د اذان انتظار کوي او هم د مونځ انتظار کوي. حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه داغه مذهب دا دی د امام ابو حنیفه چې امامت هغه افضل دی. هغه یو دلیل دا دی، علما دا وایي، بعضې علما دا دلیل پیش کوي چې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په مذهب کې فاتحه په امام پسې ویل، فاتحه په امام پسې ویل دا نشته، په امام پسې وروسته فاتحه نه. امام شافعي وایي چې فاتحه به وي. نو موږ ته د دې یره ده که چېرته موږ امامت نه کوو موږ وروسته فاتحه ونه وایو نو هسې نه چې امام ابو شافعي رحمت الله علیه په موږ باندې ناراضه نه شي. او که چېرته موږ امامت کوو که وروسته ولاړ یو امامت نه کوو او فاتحه ووایو نو هسې نه چې امام ابو حنیفه ناراضه نه شي. دا بعضې علماو رایو. بهرحال دلایل چې دي د امام صاحب مضبوط دي. یو دلیل خو د ټول نه غټ دا چې رسول الله په خپله باندې امام و، مؤذن اذان رسول الله نه دی کړی، سنت دی او اشد تاکیدن سنت دی، بهتر دی ډیر. ځکه عمر فاروق وی لولا الخلافت لأذنت، که خلافت نه وی نو ما به اذان کولی، په ما د خلافت بوج نه وي. صحیح. نو د امام ابو حنیفه څه دا دلیل هم دی چې ویش 150 کسانو په امام پسې مونځ وکړه د دې امام د وجې نه وکړو نو د دې هر یو په منځ کې د امام صاحب عیسی شته ځکه جمع ده ورکړه. نو د اعمالو په اعتبار سره حقیقت دا دی چې امامت کول دا افضل دي، امامت کول افضل دي. بیا ګران کار د ټولو نه زیات امامت دی. په دې انټرنیشنل دور کې هم اوسني وخت کې هم ګران کار امامت دی، اذان دی. اذان خو به تاسو خپلو کلي علاقو کې ګورئ چې 600 کسان هغه لګیا وي اذان کوي، 25 کسان هر سړی اذان کولی شي، هر سړی امامت نشي کولی. د امامت په اصولو ځان پوهول ډېر ګران مشکل کار دی. یو سړی د امام صاحب نه دا تپوس کوي چې مثال په طور ته ماسپښین په مونځ کې نه وي، او که دې سړي په مسجد کې د خلکو په مخ کې د خپل زوی نه هم دا تپوس وکړه چې ته د ماسپښین په مونځ کې نه وي چې زوی نه، دا سړی مؤمن دی، صحیح دی، ټیک دی. او چې صرف د امام نه تپوس کوي نو دا بیا ها تک تعلیم کوي، ها تک. حضرت مولانا سید الرحمن حقانی صاحب ابو طلحه دا زمونږ استاد دی، د قدوري استاد هم دی، او بل یو کتاب کې هم زمونږ دا استاد دی، زمان وسیر دی. یاره ځکه زه د دې کلاس کې کېناستلی یم، زما استاد د ډېر قابل ترین شخصیت ابو طلحه مولانا سید الرحمن حقانی صاحب. حضرت یو خبره کړې وه، وایي د امام دا ژبه داسې توری رب دې تی ساته. استاد یې به فرمایل وی امام سه چې دې ورانه راله نو 2 شیزونه به تا ته یا به درته الله به دې په لور شرمئ، معذرت غواړم د الفاظو دپاره، او یا به دې الله جل جلاله په داسې بیمارۍ کې مبتلا کوي فی امان الله، الله دې موږ ته امان راکړي. صحیح اندازې ولګوئ که زمونږ د دې استاد دا خبره چارته ټیکي معاشره کېدی شي او ټیک به ولې نه وي. که دا هر څومره ګناهګار یا به فرمایل پته نه لګي بس د دا زار لګي، اب په خپله امامات هم نه کوه، په خپله باندې به امامات هم نه کوه، خو دا خبره به یې کوله بیا خفه کېږي زمانه. بس زه یوه خبره هم د ځان نه کوم، از ځان زه د دلیل قایل یم. زما که معاشره خلاف د په څو خبرو باندې ده، یو په دې خبره زما خلاف دی چې زه وایم زما په مذهب کې هرګیز دا نشته چې عالم به د خلکو خبرې وړي
یا کم دلایل چې د خوارجو په شان خلک تیاری چې مثال په تور باندې مولوی صاحب اته کسو کار سوی خو به زغمی ځکه نبی علی السلام به خبرې زغمل نو دا د خوارجو قیاس دی خوارجو هغه څنګه تاسو وای ګوره قیاس انال بنال پیزار چې څنګه برابرې داسې به برابرې د ځان ته په زور کافر وای ځکه زم زما پیغمبر ته خو صحابه خبرې نه دی کړي هغه په صحابه ناراضه کېده چې لږه معمولی شانتي به خبره د رسول الله علیه الصلاۃ والسلام په صحابه ډیر ناراضه شو او راغه یا رسول الله ته څنګه روجی نیس نبی علیہ السلام تی مخ واړه بل طرف ته رنگ مبارک بدل شو نو عمر فرمای رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی الله علیه وسلم نبیا نو خو ناراضه کېده د خپل صحابانو غوسه کېده بم الکم سړی چې د غوسې په خبرې غوسه نشي ته شیطان ویل نو زه د دې دلیل قائل هرگز نه چې ما دین ویل نو زه به د خلکو خبرې وړم نه وړم تبع ولی الامر منکم په موږ باندې ولی الامر فقها دي او په تاسو باندې موږ ولی الامر تاسو به نو په دې څه خبرو باندې زما خلاف دی د په دې واضحه خبرو باندې سبازي خلک خلاف دي او سو کوئی چې والو ته دزله شوی سو کوئی جیل ته دزله شوی دی سو کوئی مرګ ته چې مړ شو مدري ضربه مې د دینه شاټ راوځي ان شاء الله 3 بیان اوس خو بما پابندی لګول او بند پراته دي چې به کوم ورځ مړ شو ان شاء الله سره پلار حقیقت بم بیا صفا الفاظو کې راوځي سوال کوه چې څومره ژوند دیو دومره په امان کې دعا کوه چې څومره پوری په خپل حالات یو په دې کې به زمون بهتري نو په دې دلایل باندې بعضی خلک زمون خلاف دي الکه دا زره ځان نه وي زره استادان ارفان الله مفتی صاحب نواز اوري دلی د معاشري په بنیاد کې هغه خبرې کو د نور استادان عزیز الله شیخ صاحب نه د استاد محترم الیاس ګمن صاحب نه چې ساوري زه خو د استادانو په طریقه چلیږم ما خو خپل ذاتی رائے د اوسه پوری نه د نافذ کړ بهرحال دومره تکړای نرشه په مولا پسې او سو کنځلی وکا پکور کې به د خپل بچي مولا شي او خبراش زما په دې دلیلم بعضی خلک مخالف دي چې خلک وای مولیان چاپ دی دا او دا زه ورته هم خپل بچي نو ولې نشه علم کولی ما ترای راکی زاورک شخیره نه د استنجا چل نه درځي نو د حضرت خبره وام چې د امام سے مخالفت وکا او کبه دې دوه کې ویلتا ته یو میلاو نشو راشه اب سنا آشنا خبره کول سزا ستاسو طرف نه استاد یې فرمایل اما تراک خو د کلی د مولا مخالفت وکا یا به د پاولاد الله شرمای یا به د باندې دغه قسمه بیماری راولي چې بیا به عمرې ګوره ټخ ټوخ کې عمرې به بیا الله تیرا کاږي مکوي ځان نه یادو ځان به ذات خود نه یادو مار چاته پاته مونږ ته چې سوي وای خو زه جواب در کوم ګوره دا شرط پکې دی دا نه چې توایو زه به اورم هرگز نشته دا ولی به توایو زه به اورم ولی کچرتا مولاتو دیته وای چې دا به صرف د خلکو خبري وړي علم دیته وای نو زه بیا خپل بچی نه اکټر جوړو او تاسو د خپل بچو نه اکټران بیا جوړ کړئ راز وجه دادا ګلابا وجه بکی دادا چې کم یو معشوم به په معاشره کې چې تاغه ته وې چې په مدرسه کې ته دې ته تیاریږي چې ګوره طبقات سر نیسي والله که تاسو یو بچي مولا شي څوک پاگل چې ځان دې ته ور کوي من خو په دې بنیاد علم نه د زده کړی چې په معاشره کې به ګډو والا سوی مونږ به زغمو کم سړی چې خپل برید نشي سمولی هغه سوی مونږ به واورو کم سړی چې استنجا نشي کولی دا خبرې به مونږ اورو کم سړی چې د جامو اغوستو چل نه ورځي دا هغه به مونږ اورو بیا هم ښځو ته مو وایو زه په دې مسجدونو کې به د مولیانو بدماشیانې کوم خو دا هر څه درته زه کوم چې زه خپل عزت خو زه د چا نه غواړم और न समादा तमश्ता इज्जत जिल्लत देने वाला सिर्फ वो एक ज़ात है जिसके हाथ में सारी दुनिया का इख्तियार है। इज्जत जिल्लत देने वाला सिर्फ वो एक ज़ात है जिसके हाथों में सारी दुनिया का इख्तियार है। बहरहाल कपो दखल को बखबरों की भी इज्जती है मिसाल दर को यार जी बस ज़माने दी आजी से वो आमिर से तबलीगी से शागर्द से वो जनाना से वो टेपर से वो टिक्टर से वो डायरेक्टर से वो एक्टर से वो तरमस से वो
بیکری صاحب و مٹھائی صاحب و جیک صاحب و سلینڈر صاحب و کتاب صاحب و زمین صاحب و اسمان صاحب و دا صاحبان د زمانه خوشحاله شي د دې خوشحالولو ونه ګرځئ ځان به م هلاک کړی دې کې نشته موږ صرف الله منو د الله بنده محمد مصطفی منو د هغه جماعت صحابه منو او د هغوی شاګردان تابعین منو محدثین منو مفسرین منو د خپل استاز خبرې جواب صرف نشم کولی د دې نه هټ کر اساسي مثال به طور ویم فضل الوهاب شیخ صاحب الیاس ګومن شیخ صاحب شیخ عزیز الله صاحب مفتی عرفان الله حقانی صاحب سید الرحمن حقانی صاحب مولانا کلیم الله صاحب ابو طلحه مولانا سید الرحمن حقانی صاحب دا زموږ 2 استادان په یو نو د دې استادانو او الله دې کروڑ رحمتونه نازل کی چا چې زما سره په حفظ کې زیات کوشش کړل مولانا قاری عبید الله صاحب الله دې قبر د نور نه منور کی او وفات شوی دی دا کوم استادان می چې ژوندي دي واحد صرف د دې خبر آزمایلی شم دې نه علاوه چې څوک هم دا وایي چې په دین کې دا دي چې ته به غټه سینه ساتې او دا چا خبرې به وړي دا زما په مذهب کې نشته اړو داسې دین موږ ته نه رسول الله خو نه صحابه ګنې عوامو څخه خو زه د جاهل سړي څه په دې باس نه کوم او که د یو عالم چېرته داسې منطقي چې هغه وایي چې ها موږ به د دې بېغیراتو خبرې وړو دې راشي زه به ځان څه دلته کښېنوم ما ته دې کنځل یم خیر دی وکړي زه به لږ حوصله وکړم ځکه مولا دی زه به خواته کښېنم ما به خپل دلایل ووایو د کتابونو نه چې آیا رسول الله موږ ته دا ښوول دي چې تاسو به ښکته سر نیسئ او د بې عزته خبرې به اورئ یا موږ ته صحابه او موږ ته امامانو او بلکې زه خو به دا ویم عرفان مفتي صاحب چې خفه نه شي خو تا ما ته دا د ډاډه توب ښولی او شیخ عزیز الله صاحب تاسو راته دا ډاډه توب ښولی لاړ شئ زما استادان راونیسئ زما استادان راونیسئ میدان والا د میدان استادان راونیسئ چکدری تیمرګری والا د هغې استادان راونیسئ پنجاب والا د پنجاب استادان راونیسئ دا خو تاسو موږ ته ښودي بهرحال دې ځای کې نه پورې بس دی دا زموږ مذهب کې دا قصې میسې نشته غیر